حدیث مبارک کې راځي دو خصلتونه الله ته ډېر محبوب دي. خصلتان احب الى الله السخاء وحسن الخلق. یو سخاوت دی چې الله ته ډېر محبوب دی او یو ښه اخلاق دي. دا دواړه خصلتونه الله ته ډېر محبوب دي ځکه الله په خپله سخي دی او سخاوت یې خوښ هم دی. او محبوب کبریا علیه صلات وسلام هم ډېر زیات سخي و. بخاري شریف کې راځي چې د محبوب علیه صلات وسلام نه بهادر څوک نو او دویم فرمایي د دومره سخي څوک نو. او په رمضان المبارک کې به سخا دومره زیاته شوه لکه څنګه چې سمندر بیږي دقسې به سخا زیاته شوه. او کله به چې جبریل علیه السلام سره ملاقات کېده نو بیا به هم د حضور علیه السلام سخا ډېره زیاته شوه. او دا به هم اکثر په رمضان المبارک کې د حبیب علیه الصلاة والسلام د جبریل سره ملاقات ډېر کېده. نو صحابه وایي سخا به دومره زیاته شوه وایي په شان د سمندر به شوه چې سمندر څنګه بهیږي دقسې به د نبي علیه الصلاة والسلام سخا زیاته شوه. السخي قریب من الله. سخي سړی چې دی دا الله ته نږدې وي. قریب الی الجنه. جنت ته نږدې وي. قریب الی الناس. خلکو ته نږدې وي. بعید من النار. او د دوزخ نه لري. والبخیل قریب الی النار. او بخیل سړی دا دوزخ ته نږدې وي. بعید من الله. الله نه لري وي. بعید من الناس. د خلکو نه لري وي. او بعید من الجنه. د جنت نه لري. په دې آیاتونو مبارکو کې او په دې احادیثو مبارکو کې د سخاوت ډېر زیات فضیلت راغلی دی چې سخي سړی الله ته نږدې وي، جنت ته نږدې وي، خلکو ته نږدې وي، خو لري صرف د اور نه لري. او دقسې چې دی نو خلکو ته هم نږدې وي. حضرت ابن مسعود نه یو روایت دی چې کوم سړی د تندرستۍ په حالت کې 1 درهم 1 روپۍ د الله په لاره کې ولګوي دا د دې نه بهتر دی چې په بیمارۍ کې 100 درهمه خرج کړي. او په ژوند کې په خپل لاس 1 درهم ورکول بهتر دی د هغې نه چې د مرګ نه پس دې 1000 درهمه د الله په لار کې ورکړي. نو سخاوت په خپل لاس سړي وکړي او د مرګ نه مخکې وکړي. 2 فرشتې الله مقرر کړي دي. هغه دعا کوي یا الله د سخاوت کوونکي په مال کې برکت واچوي. او کله چې یو سائل سوال کوونکی سوال کوي نو د هغه پوره خبره واورئ او د هغه خبرې د سره مه ختموئ. څومره چې کیدی شي د هغه حاجت پوره کړئ. که سړی یو شي وله ور نه کړي شي نو د هغه سره په ښه اخلاقو باندې او دلجویۍ سره هغه راضي کړئ او هغه ته معذرت وکړئ. په دغه وخت کې برکت دی. کیدی شي دغه سړی سوال کوونکی نه وي، الله د امتحان په شکل فرشته را لېږلي وي چې د الله په حکم سره ستا د اخلاقو او عاداتو امتحان اخیستو دپاره راغلي وي چې تاسو د فقیرانو او محتاجانو بېوسه خلکو سره څرنګه سلوک کوئ یا چې تاسو یې وله ورکوئ هغه د الله او د هغه د رسول د حکم مطابق دی او که نه دي. او کوم سړی چې په ورځ او شپه کې څه خیرات کوي هغه د تمامو آفتونو نه الله بچ کوي. په مال کې کمی نه راځي، مال یې زیاتېږي، الله په ورکړه خوشحالېږي او شیطان په نه ورکړه باندې خوشحالېږي. نو فایده دا وشوه چې خپل مال یې د خدای په لار کې د مرګ نه مخکې ولګو. د نقصان او د تاوان نه دا سړی بچ شو. او که چېرې دا مال یې داسې پاتې شو دا به میراث وګرځي ده ته به څه فایده ورنه